حدیث پاک کے راضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب صحیح ترمذی شریف کے جامع الترمذی شریف کے دا روایت نقل کرے دے دا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سرا یہ صدقہ دا اللہ پاک غضب، قہر او غصہ ختمی. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دیر مختصر حدیث پاک دے، خود معنی پا اعتبار سرا دیر جامع حدیث تے. معمولی صدقہ چه انسان ورکی دا اغیب برکت اللہ دا لوی آفتنا او دا لوی مصیبتنا بچ کی. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دا انسان دا پارا پا مقدر کی یو عذاب لکلے دے، اللہ دے مونږ د خپل عذابونو نه اوساتي، او دا عذاب ستا د پاره لیکته چې دا به در باندې راځي. 40 کاله ورته لا پاتې دي، 40 سال بعد یو عذاب تا باندې راتلو واله دی. نن دې صدقه ورکړه، د نننۍ صدقې په برکت 40 کاله پس چې کوم عذاب راځي هغه هم الله تعالی ختموي. ټول په محبت سره ووایه سبحان الله. دا سبحان الله ویل هم صدقه ده چې په اخلاص او په زړه سره د ثواب او د عبادت په نیت د اجر حاصلولو په نیت باندې انسان وایي، نو په دې باندې الله پاک انسان ته ډېر لوی مقام ورکوي. حدیث پاک کې راځي، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث پاک نقل کرے دے، تاسو توجہ سره وورئ. کله چې الله پاک جل جلالہ دا غرونه پیدا کړه، نو د جسامت په اعتبار سره د جسم په اعتبار سره ډېر سخت سخت کاڼي شته. دا سی غرونه الله پاک پیدا کړی دي. په دې نننی دور کې چې اسباب انسان سره پورا برابر دي، د نننی دور اعلی ترین مشینری هغه نشي ماتولی، دونه سخت او کلک الله پاک پیدا کړی دي. فعجبت الملائکۃ، فرشتو دا اللہ پا دربار کے تعجب کچھ اے اللہ، هل من خلقک شیء اشد من ذلک. دا غر دے پیدا کردی دی، دا دے غر نا پا جسامت کی سخت سیستا. ما تا توجہ کوئے، اللہ پاک ورطوی نعم اوشتا. د دې غر نه په جسامت کې سخت شي چې دی دا اوسپنه ده. کدا کاڼي هر څومره سختي، خو چې په پلک باندې یا په سټک باندې یا په اوسپنه ول گزار ورکې، نو دا اوسپنه د دې کاڼي نه سخته ده، کلکه ده. غون صورت په الله مستقل نازل کړی دی. وانزلنا الحديد، سورة الحديد. حدید اوسپنې ته وایي، او حداد هغه چاته وایي چې هغه د اوسپنې کار کوي. لوار، لوار ته حداد وایي. حدید اوسپنې ته وایي. نو فرشتو ته الله پاک وایي چې د دې غر نه اوسپنه سخته ده. بیا فرشتي په تعجب کې لاړې
او رب العالمین ته وی چې هل من ذالک شیء اشد، اے الله د دې اوسپنې نه سخت شی شته؟ الله پاک ورته وی اوشتا. یو بل چیز ما پیدا کړی دی هغه د اوسپنې نه طاقتور او زورور دی. فرشتو وی الله هغه څه شی دی؟ الله پاک ورته وفرمایل هغه اور دی، النار، اور دی. دا اوسپنه څونه سخته ده او چې لوارې په بټۍ کې ورواچئ او بټۍ ګرمه کی او دا اور ورته تیز کی، نو که دا هر څومره هم سخته وي نو لکه د مومو غوندې رابرغه کي او را نرمې کي. نو دا اور چې دی دا د اوسپنې نه سخت دی. ملائکو بیا تعجب وکړه چې یا الله د دې اور نه سخت شی شته؟ رب العالمین ورته وی زما فرشتو، زما نورانی مخلوقه ملائکو او د دې اور نم سخت شته چې هغه اوبه دي. دا اوبه نرم ښکاري او دې کې دننه الله یو زور او طاقت اچولی دی. دا اور چې ارسونه په غړمبارې بلی او سرخونې کوي، داسې موجونه وایي سور او شین او اودي کېږي، او چې اوبه دې پرې واچولې نو دی بیا مړ شي، د ده هغه طاقت ختم شي. اوبه ته په طاقت کې پهلوانې دي او زورورې دي. بیا فرشتو الله پاک ته ووې چې د دې اوبو نه کم یو شی سخت دی یا الله؟ رب العالمین ورته وی چې زما نورانی مخلوقه فرشتو او ملائکو د دې اوبو نه چې زورور او طاقتور شی دی هغه الریح، هوا ده. سمندر که په دې ځمکه دا سینه ورچولې ده او دا اوبه په یو نهج باندې روانې دي، لیکن کله چې طغیاني طوفان راشي نو دا اوبه بیالې بیالې کی، اوخان اوخانې کی. نو دا اوبه چې دي هر څونه زورور او طاقتور دي، خو د هوا طاقت ته نه ټینګي. فرشتو بیا الله پاک ته ووې چې د دې هوا نه سخت شی شته؟ الله پاک ورته ووې او یو څیز دی هغه د دې ټولو نه طاقتور دی، هغه د سندان نه سخت دی، هغه د غړمبېدلي اور نه سخت دی، طاقتور دی، هغه د سمندري اوبو او طوفاني دې نه طاقتور دی، د کاڼي نه زورور دی، د هوا نه زورور دی. اذا تصدق العبد بیمینه، کله چې زما بنده په دې خلاص باندې صدقه وکي او ګست خبر نشي، سبحان الله په شوق سره وایي. دا څومره زورور څیزونه پرېښودل چې په هغې نظام د رب العالمین او د کائناتو روان دی. الله وایي د خلاص صدقه هغه چې ګس لاس ته خبر نشي او خاموشه سره دی د الله د رضا دپاره یو غریب فقیر مسکین ته حاجتمند ته ورکړه، نو دا صدقه د دې ټولو نه افضله ده. صدقې کوئ. د قیامت په علامو کې یو علامه د دواړو جهانو سردار مبارک دا ښودلې ده چې زما په امت کې به صدقه کم شي، د الله عذابونه به عام شي. دا رحمت ته او که زحمت وریږي، تیارې غلې ولاړې دي، که دقسې یو شوه روزباران نور یووالې څه پکې نشته. دا د الله عذاب دی، دا د خدای قهر دی، او د خدای قهر او غضب او غصه نه ختمیږي مګر دا په صدقې سره ختمیږي.